قال قال الرجل وفي قلعة أمر كثير قلعة رجل عن شأن وضع عبد عاصم رضي الله عنه وعن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان له شأن فاحتاج على أمر من ماله فله بما يجوز ولا يجوز بالمعروف لا تقصد له بها شافيه ولا يقصد فإن قضاء الحج لا يصح حراما ولا يكون حلالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قضاء على الغائب بدې کې د ټول علماء اتفاق د چې هغه حقوق چې د الله سره متعلق دي چې په قضاء على الغائب قاضي نه دی غائب چې رحمت الله علیه دی لکه په یو سړي باندې د زنا الزام ولګي ګواهان راځي چې کوم وخت دې فیصله کوي مدعي به خامخا بعض وخت مدعي حاضر چې په فیصله وخت غایب نه وي غایب حاضرې کله ضرورت یې کفیل دي وکیل دي ونیسي او په حقوق د الله کې د علماء اتفاق چې قضاء على العين ممنوع اما چې کوم حقوق د آدميين دي هغه کې اختلاف دی اي مثلا دوی په دې کې قضاء على الغائب جائز ده او زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې کې قضاء على الغائب ممنوع ده هغه وجه ده چې څه په دې الزام کې په دې مطالعه باندې هغه باندې مقور کېږي هغه غائب دي کې شي هغه په گواهانو باندې جرح وکړي کوشي په خبره کې شي هغه اقرار وکړي چې څومره صحت وي کم اقرار وکړي کې شي هغه عمل چې او دا حق د پماو اګواهان پیدا کړي چې ما ورګړي چې واپس ورلا ورګواهان رښتیا وي چې د دې په امر باندې چل روپے ٹھیک ده لیکن هغه مخور کې چې هغه واپس کړي گواهانو په ذکر دي زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دې باندې په حقوق د آدمین او د حقوق د الله دي مطلقاً قضاء على الغائب ممنوع ده لو ثبت شاء زمون دلیل څه دی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دلیل دی حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې لګا ورته شوی ویلا تقضي لاحد الخصمين حتى تسمع د یو د خصم لپاره به فیصله نه کې کله به فیصله کې حتى تسمع يتوور كلام الآخر حتى تسمع كلام الآخر فقدر جاء خبرك يا بني بقبل حاضر يا بني وكيل حاضر هذا أبو داود روايته وفتشا الله أكبر خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بداية أبو سفيان نشتا وقضاء فيه ولا أجيب لنا قضاء لك لا قضاء نو قضاء نلا ورما تستمخ بجل امام بخاري كده استدلال مقام تراشي كنا نو بیا د یو ټی غوندې خبره کمزوري دا خو استفتاء د فتوی د غوښتلې ده ځکه کوم ځای کې قضا کې خود مدعي او د مدعي شهود پکاري قضا کې خو بغیر گواه کار نه کیږي او کو شهود نه نو مدعي لپاره یمین دی نو چې څنګه ابو سفیان په مقاله خو یو څورته ویل کېږي یو فتوا د نبی رسول الله غوښتلې شوی دا ورپسې چې مولانا بس مولانا سیدا مسله د نن التمر روانه ده په کتاب الاقراء کې د تبدیل کوي چې خبره اساسه قضا د قاضي ظاهرا او باطنا دواړه نافذه ده او په یوازې ظاهرا نافذه ده او په ظاهرا باطنا دواړه نافذه ده زموږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په باندې قضا د قاضي ظاهرا و باطنا دواړه نافذه ده او پنځه ائمه ثلاثه قضا د قاضي ظاهرا کو نافذه ده او باطنا نه نافذه سمجھتا یو سړي په بل دعوا ورته دعوا په پانه سړي باندې چې زموږ سره شل روپے د دروغ گواهان پیش کړ بالکل مکمل ټوله د دروغ گواهان پیش کړ شهادت الزور او دا گواهان په ذریعہ باندې قاضي فیصله وکړه چې د زید په عمل شل روپے ای مسله تقوی چې ظاهرا منافذه ده ظاهرا څه د دې شل نه ورکی قاضي په لور ولې گواهان پیش کړ باطلا نافذه نه ده فيما بينه وبين الله دا کلی مجرم دی دا شل روپے چې دی مکمل مجرم مکمل گناهګار ولی د تقوت د چې په ناجایز طریقه باندې گواهان مجرمان دي نو دله باید پکار چې دا واپس
ظاهرا نافذ ده د دې نور کې قاضي په زور به اخلي باطنا نافذ نه ده ولې نافذ نه ده شابه د پتر په دروغه مې دی واقع دي قاضي مې دوکا کړ گواهان به دروغه پیش کړ باید چې دی واپس په ظاهر کې خودي د مال مالک ګرځي او په باطن کې عند الله دا مدعي د مال مالک نه ګرځي بالکل نه ګرځي په چرته ورسا سمل خلاف راولا زمون په نسبت باندې ظاهرا او باطنا نه دی مالک شو قاضي د ولایت عامه دی چې قاضي فیصله او قضا پیسې د پمل کرا اوس دلته کې امام صاحب باندې الته امام بخاری په کتاب الاکرام کې نن دې اعتراضونه کوي او دا دلته چې کوم حدیث را روان دی په استدلال کې پیش کوي مونږ هم کولی دا منو چې دا عادت دی دروغجن دروغ ګونه شو ګل څوټ کوا دا منو چې دوه گواهان پیش کې لغي دروغ وي دا ګونه مشوا دا منو چې دوکه وکړه مسلمان سره د دې ګونه مشوا دا منو چې هغه د اضرار وکړه د دې ګونه مشوا دروغ وي دوکه وي شهادت زور ګناه دا خلاف دعوی وکړه په دروغ دوکه وکړه قاضي دوکه کو دا غیر ګناه ده ضرر ورسو دا غیر ګناه ده لیکن د دې پیسو مالک دی د دې پیسو مالک دی دا بیا خبره چې خدای به قیامت پر تاسو کوي ته هم مې چې تاسو به الله کې د قیامت پر خو زمون او د ایمو ثلاثه نه کې فرق څه شو هغه وی دي د پیسو مالک نه ګرځي باطنا ظاهر کې خوشو په خپل باطنا او ځکه چې ظاهر مالک شو باطنا هم مالک شو هغه زیره تمر د خلاف او باطن مستعده خبره وایي نه ته اوس وایي دا خو ته پته چې پر دې پیسې دي چې دې باطنا مالک او دې په څومره تجارتونه کې په حرام کوي دا څنګه ده ځان کوي چې زمون په نسبت باندې ظاهرا او باطنا مالک شو او د ائمه ثلاثه په ظاهرا مالک ته باطنا مالک نه دي او ثلاثه صورت مسلې ده دې چې تغلي غندرا غیر پوهه دا او ډول دعوت کوي اصل ماره کولوا هغه پیسې پرتی دغه غوډه پټي کارن شو د کاروي او قاضي رانی سي چې ما فیصله وکړه چې نوړې پټ غندره د په جنس استعمال دی قادر شو په هغه امر چې څومره دی غوښتي او یو ویلي د ائمه ثلاثه په نسبت باندې د حق دروشتا د امام ابو حنیفه په نسبت باندې د حق درو نشتا د قسمه را خلاف تا نور ګناګار زمون په نظام نه لاګه په نظام دی چې په فائدہ نفر دي پیسو نه اخلي زمو هم ګناګار چا ویل چې ګناګار نه خدای به قیامت پر تاسو کوي زه خو دې پوره ګناګار ولی شهادت د زور ګناه اغلا ضرر ورکول ګناه تخبر دروغ وایي ګناه قاضي تو کول ګناه دا پیسو نه فائدہ رښتل ګناه ته الله به قیامت پر تاسو کوي او ظاهرا او باطنا باندې سره دي او دویما کدا څه شوا ګور امام ابو حنیفه سوي هغه وی کدا څه شوا چې دا ظاهرا نافذ ده او باطنا نافذ ده لوی جنجال به جوړي یوازې دا مسله نه را د دنیا جنجالونه به جوړي ولی مولانا د حقیقتنا الله خبر دی بیا به قاضي څه کوي دا قاضي بس څه کوي بداته مسله قاضي بس څه کوي دې مرور ما ته خپل نه لګي کیږي چې د غواهان دروغ کیږي غواهان لري نو قاضي په فیصله کوي څه باندې تو قاضي فیصله کوي نو قاضي له ولایت عام نه دی لکه څنګه دې کتاب خرڅي او پیسې ته اخلي د پیسو مالک ګرځي کنه دغه راګي د فزان ولایت په بل چاني تا او قاضي له ولایت عامه د قاضي چې فیصله او قضا پیسې د شوي قاضي له اختیار دی پیسې د شوي خبره ته وایي چې نه کیږي ها نو دا خو د قاضي خو ماته د قانون ویډیو کابل او د ویډیو چې مونږ خو ظاهر ته ګورو د باطن نه مونږ نه یو خبر باطن نه الله خبر نو قاضي به څه کوي په داسې مسله کې خامخا به فیصله کوي او پته وي چې د قاضي د فیصله او د ائمه ثلاثه په دې د قاضي د فیصله کې دا شوبې ولا فیصله او زموږ په دې شوبې ولا نه ولې چې ظاهرا نافذ او باطنا نافذ نه نو کوم شو شبهات پکې او موږ چې د قاضي فیصلو کې شبهات دي الله دې په موږ اعتراض کوي د دوه غواهان پیش کړ په یو خزه باندې هندا دا ما خبره او د دروغ غواهان پیش کړ چې د دروغ غواهان پیش کړل قاضي فیصله په جاستا کړ او دغه کوم سره غواهان د دروغ دي داغي پریز باندې ظاهرا منافذ ده فضل بوزي خو باطنا نافذ نه ده جما وسره باندې کې ګناه ده پته راغلو بچی ته پیدا شو حرامونه دي ها زموږ د امام سے پریز باندې نه بد ده خبر مکمل خبره
زنا نه ده. ولې مولانا صاحب قاضي له څه شی دی؟ ولایت عامه دی. بس چې قاضي فیصله وکړه د ښځه شوه. او دا د حضرت علي رضی الله عنه زمانه کې شوي دی چې درته ویل علي صاحب په زمانه کې دقه چلو شي او سړي په ښځه دا وکړه ګواهان یې پیش کړ. قاضي خو ګواهانو ته وکتل چې ګواهان خو صادقان دي. علي صاحب فیصله یې ونه وکړه. ښځه ورته ویل د خدای لپاره دروغ دي ګواهان. بس ټیک شو چې تا فیصله وکړه د ځم ورسره ښځه نیمه د دروغې ګواهان یې پیش کړي. خو چې تا فیصله وکړه د خدای لپاره زنا نه مې خلاصه کړه نکاح راغله دروغ وي نکاح وتړه ځم ورسره. علي صاحب ورته څه وایي قد زوجکې شاهداکې نکاح دې ګواهانو کړو. خبره خلاصه. بس قاضي یو بل مثال در کوم چې تاسو ورباندې پوه شئ. هلته به همدا مسله لګولی. بل مثال در کوم چې امرأة عنین دعوه وکړي په دې خاوند باندې چې دا عنین دی یا دا مجنون دی یا دا معتوه دی یا دا مفقود دی یا دا حاضر دی او غایب دی په کراچۍ کې د ماله نان نفقه نه راکوي او هغه نه راځي مجلس ته قضا ته نو قاضي له عند الكل اختیار د فرض نشته. ائمه اربعو په اختیار د چا شته؟ د فرض نشته. قاضي به دا طلاق نه ورکوي او قاضي ماخذ کړه. دا ښځه به د قاضي د پیسې د پس عدت تېر کړي او بل خاوند سره نکاح کولی شي. سوال وکړه چې دا خو د بل منکوحه ده هغه طلاق نه دی ورکړی. دا خو د بل منکوحه ده. امرأة عنین خو طلاق نه دی ورکړی. مفقود الخبر خو طلاق نه دی ورکړی. اول خو حاضر دی په کراچۍ کې خو دې نان نفقه نه ورکوي یا مجنون دی یا معتوه دی ولې طلاق نه ورکوي او طلاق نه دی ورکړی. قاضي په زور واجب په زور نه دی. ایدا تفصیل بل ولې جایز ده طلاق نه دی ورکړی. البته تسوي چې د قاضي لپاره ولایت دا هغه صرف فزان اختیار دی. دا هغه سړي نو چې دا هغه فزان باندې اختیار کوي چې کوم غایب دی او مجنون دی او طلاق ورکړي خو بل حلالېږي نو قاضي خو په ټولو دنیا اختیار دی. نو چې هغه دا شوره که چې زوج طلاق نه شي په فجده در طلاق ورکړي د قاضي له فیصله راځي نافذ ظاهرا هم شابه الزهي او باطنا دا څه ده لکه چې زوج طلاق دا داسې شوه لکه چې نکاح شي ظاهرا هم نافذ شوه شابه باطنا هم نافذ شوه. البته دا به څنګه امام صاحب کو نه وایي چې د دروغې ګواهان پیش کړي نو ګناهګار نه دی. ګناهګار خو دی. ګواهانو دروغ ووایي ګناهګار دی. دوکې وکړه ګناهګار دی. ښځې ته ضرر ورسو ګناهګار دی. قاضي دوکه ته ګناهګار دی. اسم باب دا نه دی هغې کې به موږ ټول منو خو زموږ مسلک څه دی په دې کې خو ته وایې چې دې کې قاضي د فیصله نه څه به کوي قاضي دغه مسله چې د دعوت په ښځه ګرامې ښځه ده قاضي به څه کوي ما نه راکړو جواب که ته یې نه به کوي قاضي فیصله نو دې خو دې لپاره د قتل د خصومات دې خو ناستې لپاره د خصومات قتل او که ته یې فیصله دې وکړي نو قاضي نو له ګواهان نه څه خبر دی ښځه جرح وکړي په ګواهانو باندې چې ګواهان درو په دې مسله کې چې دا زموږ په مسله د مال نه شوي ضرورت نو مطالعه کې جرح وکړي چې ګواهان درو جرح دې کېږي چې یو تذکیه د سره شته تذکیه د علانیه شته قاضي دې و چې ما په دې ګواهانو اعتراض دي نو قاضي بلار چې په کلی کې به معلومات دي تذکیه به ته غواړي نو چې ګواهان مال یو څو کسان چې پته ولګي چې دا ګواهان صادقان تذکیه د سر دې مو کې پټي کې استخبار کې ونه ویل کېږي خفیه جنس نه تاسو کې دا سړی څنګه دي دروغجن یو کړشتونه دا څنګه چې قاضي په سر د جرح هم کې په ګواهانو قاضي فیصله کوي نه زموږ په فقه کې شته تذکیه السر هم شابه تذکیه العلانیه هم دې په قاعده کې دا ارسو وشو د جرح هم په ګواهانو قاضي تذکیه مکړه د سر دا قاضي تذکیه مکړه په علانیه ګواهانو مختلفي وي چې نه سړي رښتونه دي نو دې کې دا دروغ ډېر کم بیا پیږي شهادت الزور په داسې مسلو کې ډېر کم پیږي دا فرضي خبره ده چې په شهادت الزور فیصله وکړه دا چې زموږ فقه څومره مسایل لیکلي دي کنه چې تذکیه السر تذکیه العلانیه مدلله د جرح اختیار ورکول په موقع فیصله نه کول قاضي به غوسه نه کوي د دواړو خبرې به اوري دا ټول دې لپاره ده چې شهادت الزور کو نشي نو شهادت الزور مشو او قاضي فیصله وکړه نو کته وي چې ظاهرا نافذ ده او باطنا نافذ نه ده دا خو دې جرجار خصومت کوته سبب دې ګرځي وي بچو درې کې سبب ما د په کوتره د مار راځو کوي او هم به او بچاته په پیښو او مال وهي او هغه پر راغی او ټوپک یې وته د اثر ورته وښته چې څه په پرد کمان خو قطر قتل دون مالي به هو شهید
ما په مال لا ما په عزت راځي د خصومت ته دفانه کا او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پر قاضي څه لپاره دي د دفع د خصومات لپاره دي دا نه جنجال بفریدي او د ائمه ثلاثه پر باندې خصومت ظاهرا دفع او باطنا د پر جنجال پروت دي اخذ بسوي او خاون ته چې تاسو د جمانه کومه د نکاح نه راشه وي چې به اخذ بکیدی شي تبو تختی چې دا خو زنا کومه پلان به وتختی پټ پشي اخذ کیدی شي د خاون لا صور کی چې د ملک چې زنا نه ته بچم ځان ته خلاص کوم نو جنجال دفع نه دی او د امام ابو حنیفه په دې باندې څه دفع جنجال تا خیر او کته دا قاضي ولې کوي نو طلاق د علم کې فسخه ولې کوي طلاق دا به جواب مالا الله طلاق نه ورکړي او تمنه چې دا قاضي فیصله ظاهرا او باطنا نافذ ده دا مجنون کار کې خو مجنون طلاق نه ورکړي او تمنه چې دا قاضي فیصله ظاهرا هم ده باطن الته طلاق نه ورکړي ولې بل په نکاح کوي زره دې جواب مالا اس کا رسول اللہ مبارک کا حدیث خبر آ رہا جواب رہتا ہے اس کو دو پر پسیشا فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا قضاء حاكم لا امام بخاری خبر آ رہا قضاء حاكم نہ حلال بھی حرام لرا او نہ حرام بھی حلال لرا رحل او حرمت مالک سوکتے اللہ دے منگام وایو کہ حلال حرام دا الله کار دی د نه دی او قاضي په اعتبار د ظاهر فتوا د خپل علم مطابق د حلال او د حرام کولی دو قسم حرام دي او حلال دي یو حرام او حلال اغلي چې بینون الحلال بين والحرام بين یو اغه حلال او حرام دي هغه کې د قاضي له تفویض دی هغه کې فیصله کولی شي د خمر متعلق نشي ویلې اذا حلال د مال الغیر متعلق د اکل نشي ویلې اذا حلال دي د زنا متعلق نشي ویلې اذا حلال دي د شرک متعلق نشي ویلې اذا حلال دي د توحید متعلق نشي ویلې اذا حرام دي اب بین دي لیکن مجتهدات کې قاضي د اختیار بیاستا نه پیږي په خبره سمجھدارو چې دا خددا او علمین او قاضي فیصله وکړي دا با فتح او پلا اذا کثیر کې بل سره نکاح کوي نو دا قاضي فیصله د دې علمین له حرام شوا کیا لپاره حلال هغه بلنه نو مجتهدات چې کوم اختلافي مسائل دي هغه قاضي له اختیار تا امام بخاری فیصله مطلقه مکه ولا يحل حراما دا خدای خبره وکړه لکه چې اوس ته انسان خطا کوي حرام او حلال کو ارسلي وي چې کوم حرام قطعي او بين دي نو هغه کې قاضي له دخل نشتا مجتهدات کې کول شي شابه او دې باندې حسنا الله سبحانه وتعالى الذي خلق من ابراهيم صالح الانسان ورحمه الله دا خو پتاوي چې حاکم لا يحل حلالا حاکم کو څه چې مجتهدین کوي ما تا وګورل دې کوئی کوم دا امام بخاری استدلال ډیر زیات کمزور دي کنه ما تا وګورل د بیری بوزا په باب کې دی ویلي کنه دی هغه کې یو مولا وای اذا هو حلال بل څه دا حرام دی نو مجتهد دی کنه مجتهد ما ته له حرمت پایله کې نه پي نو قاضي مجتهد دی کنه دی خپل اجتهاد کوي اذا صاب له اجران اذا اخطا له اجر ته د دنیا مثال دبو یو حلال دی بل څه حرام څه کې وتا څنګه وایي حلال او حرام نه دي ورد مبين للتبيين كي نفس حل وحرمت الله قاضي او تبيين بالدليل في اجتهادي مسائل كي التبيين في ذا بيان الذي خبركم كذا حلال ما سر بنتي ذا بيان الذي خبركم كذا حرام ده النص او ده اجتهاد په بنیاد باندې دا كل شيء قاضي دغه څه خبره دي دا خو تبيين كي ده حلال او ده حرام مالي تعبير باندې دا تبيين كي ده چا اجتهادي مسائل کې تبيين ده حلال او ده حرام په ضمن د استدلال کې کولی شي استدلال بیا د نستقای نو دلته کې قاضي تبيين او د خدای د حلال ده ولی ما سره غوان دي واشهدوا ذوي عدل منكم او چې غواهان پیشي نو قاضي دې مختار دي په فیصله سو په پسې انما انا بشر وانه ياتيني ما له قسم راضي ولعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض یو په فصاحت ډیری نو زه به ګمان کوم چې دې صادق دی زه به غلط فیصله کوم په دې خبره او کېدی شي ما خطا دي ما دوکه کی او من قضیت له بحق مسلم
ما دوکه کې د فصاحت بلاغتنا یا په گواهانو انما هي قطعه من النار فليأخذها وليتركها ټوټه دا ورته نو په اخله وکنه دا یې مو سره تاسو د قدرې لیکن زه دویما زنده محمول دی په دیانت باندې په قضا نه په چا محمول دی چې د تفته چې د قدرو باندې دوکه کړی دی نه دی اخلي واپس دی د دې حدیث تعلق د قضا سره نه دی د چا سره دی د دې زجر ورکړي نبی عليه السلام چې دوکه مکه زجر ورکړي چې درو غواهان پیش کړي دا بل دی پیغمبر دا خو بنیادی خبره ده نو دا محمول چې په زجر باندې تشدید ورکړي زجر ورکړي دوکې نه خلق منکې او تعلق د قضا سره نه د کوئی کلام چې سره تعلق دی د دیانت سره ورپسې ځه لکه ماته ګوره مثال در کوم کنه ارزه کې مثال در کوم چې ته پېښې په باب د لعان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خلی خاوند قصبونه او شهادت ورکړي انته وتسوي وی والله يعلم ان احدكما كاذب دا خو کې دي نه چې سړی دې مرشتونه خبره زنا کوي او قدر دې مرشتونه چې مان نه او کې دي نه چې یو خو خامخا درو ځي ور مخول ورکی نو خدای نه او یریږي چې کوم د دنیا عذاب ساتي خدای آخرت عذاب راځي مکه په دروغه شهادت مکه په دروغه قسمونه مخکې دیانتانی ورته وکنه لیکن بیا څه کې دوړو ورته کلینا ورکی خدای ورته یو دروغجن دی هغه ورکړي بل ولې ورکړي وڅ دې څه کم ده دوړو نو قضا کې بیا دوړو په سر خبره ورکړي چې خصومت ختم شي او دیانت کې څه وایي چې ګوره خدای نه ویریږي مکه دوی مکه چې کوم دروغجن دی مکه دیانت او قضا کې څه کوي بیا ورته دوړو د قرانګي د دیانت ته قضا جدا شي دي دا اختلاف د ائمه ثلاثه سره په قضاءاتو کې دي په دیاناتو کې نه دیاناتو کې موږ وایو چې دې داسې کارو کې پیسې دی غواړي بلکې یوازې پیسې نه په دیاناتو کې مغفرین ته وغواړي خدای ته توبه مو باسي د دروغ توبه دې مو باسي دوکې استغفار دې نو الله تعالی جوړاو کی یوازې واپس کول مو نه دي ورپسې اشاره لیکن د مال مالک شو ادا د حاضر ګناهونه په خپل ځای خو د مال مالک دی ورپسې اشاره نبی صلی الله علیه وسلم حقات او د وقت علی لا بنا من الوقت قد ولي زمان دي تعمل اليك ولا ما هم هذا الانسان فقالنا في كسر على يدي فقال لي يعبد الزهر قال في وقت الذي الى رسول فقال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يا رسول الله كان الى يدي وقال شابه معروف په دې کې وصیت ماته تیر شوی دی شابه ګوره نو فیصله چاله وکړه عبد ابن زمعه راویږي فیصله په اصل او ظاهرا او سعودي ته وایي احتجبي منه لما راى من شبهه بعذرا نو ګوره دلته کې ظاهر یو شان کې باطن بل شان ظاهر کې فیصله چاله وکړه عبد او باطن کې څه وایي چې مشابهت د عصبه سره د سعودي په پرده کې کوا پرده کې کوا ستارو نه معلوم کړي نو ظاهر کې فیصله یو له باطن باندې ګوري نو هغه چې هغه خور ټول دي پرده کوي چې دا عبد خور ته خو سودان بنت زمعه سعودي مرور شو عبد مرور شو شابسي د سعودي مرور شو ولې دې پرده کوي امام بخاري دې پر استدلال نو ظاهر یو شرط دې باطن بل شان ګورې دا چې په ما باندې دوارو کې نو قضا د قاضي ظاهرا نافذه کفاره مخکې مسله کې او باطنا نافذه نه ده دې د امام بخاری دومره لوی خبره دی راوړه دې کې ظاهر او باطن خبره نشته دا خو په ورع محموله ده نور که سودا دې پرده نه کوي نو نه لیکي شي دا په چا باندې محموله ده په ورع محموله ده چې پرده دې کاوه فغیمه محموله دا غرور شو د سعودي ته سر نه ستر نه کی او رسول الله مبارک احتجبی ویل دي استحبابي صورت ده او یا بس دې باندې هغه قیاس مکو دا خو پیغمبر ته وحی سره کشف سره معلومه ده ځکه ورته دا خبر خلاص شو په قیاس باندې مکو او یا دا ورع باندې محمول لك عندك جعايسه الدقاء حبشان تقولي جواز شكر شو او انور بيان تسوي افعم يوان انتم الستما تبصراني مع ورع محمول لو صار بس اشاره او مكويږي چې غرض امام بخاري ته معلوم تا ویږي حکم سمانا ما يقسمو غیر ما يقسمو دواړو کې فیصله کول شي وی غیر ما يقسمو دي هغه فیصله کول شي تر بار طریقه ده
فیصله کولی شي. وبه قال حدثنا هشام بن قال حدثنا عبد الله یا به یو لور کې یا به بل لور کې فیصله پمین نه نیمه او یا کله دواړو مشترک شو محایات کو چې محایات په پیژندل لري جواب ته یو پیدا اخلا جواب ته بل اخلا شابه ولا مشاهد روایت قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث واحد على انسان يحفظ ما خبر لکوي چې په دې بات را بدي ها وهو في عباس رضي الله عنه قال قال الله من الشيخ بيعمل الله والمان كما قال اولئك لا تنام ولا يكلم الله ولا ينظر اليك من يمشي ولا يزكي ولا معلم علي مجالهم بالمكان ولا يحدثهم فقال في رجل وكيل خاطب بالبئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم على قدر قلت لا قال يحدث قلت لم يحدث ولا من الذين تبعوا يحمل الله والمان الآية باب قضاء قليل ما او لګ اورې کله چې بلک کې فیصله دې کوي او قاضي په تو ګر ما په شروع کو کې مال راځي نه کولی کوي په اصل مقصد د قضا د قضا خصومت تا بلک کې کولی شي په دې کې راځي شي جواب وقال رأيت أن الشكر ولا قضاء قليل ما يكفي سواء وإن لم يكن لمن كلام الشرع من الجبري كلام يعرف من الجبري أن جل من السلام وتفرد منها من سلمة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كشار د خصوم ذقوها جلبت ارجل اتصال او یا شور بمانا اصل کی جلبه او د خو کشار ته وي دغه د معنا مجازي واقع څه دی شو شابه دی عند الله خرج عليه فقال ما نظر وإنه يأتي الخان فلا قال فيكون الله من بعض الأمر له بذلك وأن أمثال محمد له بهم المسلمين فإنما يأتي او کمال لګي او کمال دی شابه او بالکل یو سره دی او د مرضی وفات کې یو غلام مدبر نور باندې نشتا نو قاضي له اختیار کې دا ولا خالص یو وارثانو سزا راځي حالات ته دی ګوري ها وقد النبي صلى الله عليه وسلم من عين الحامل او دا مدبر او دا مدبر د بیع د شراء تفصيلات ما ویل دي شابه غرض امام بخاری دی قاضي دا آداب چې د خلکو د خبرو د وجه نه قضا باندې پرېده کوي به خلک پروا نه لري هله په لګي خبرې وکړي مثلا ډېر خلک یې دا کار نه کوي خلک راځي خبرې کوي د خلکو د خبرې د وجه د احیا د حقوق نه ساتي نه چې بادشاہ د مقرری فیصله کوي بل لم يختلف پروا نه لري د توعد من لا يعلم في الامراء نو قاضي ته پروا نه لري خپل کار کوي شابه دې غرض غری معلومه ها دا دې نو ګرځي لګرانتي ها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاه والسلام وعن مالي وقال يسال عن مالي فاقول له عن مال جميع قلبي وعن الله كان مريضا بنبره وان كان من حبنا اليه وان هذا ليس هذا من حبنا اليه قال يقول اسامه وطلع کې خلق قرانو کو رسول الله بر اس پر ونه ساتل او پر فیصله نو قاضي د خلکو د خبره د وجنه د فیصلې انکار نه کوي شابه دي ها الالد الخطيب دائما في الخصومات لدا عوجا چې بس هر وخت دروغ ولا خصومتونه کوي امام بخاری غرض سره چې تاسو بے ځای خصومتونه مکوا بے ځای دعوی مسلمان مکوا بے ځای قاضي مسلمان بلا کاغا ظلم دی لا ضرر ولا ضرر في الاسلام شابه الالد کوګ اور الد مخکې چې لدا عوجا بيګه چې د حق نه خلاف دروغ جن قاسم دی ها او دا په موږ باندې ولا مو دا په موږ اعتراض کړی اعتراض نو وکاو موږ وایو د قاضي په ظلم فیصله وکړه یا خلاف ځای ورد رد پرې اصل شي بشر قاضي تا پرې اصل شي بشر امام تا رد کی ولا شي په خبره خلاص شو خبره رد دا معنا مکو چې خصمین دې نه مني الله اکبر هم مخکې تیر شو چې قاضي قضا نافذ رد سمانا ثابته مشر قاضي امام دی ولا رد کی هغه ته پیلوشي شابه ولی حدیث غرض امام بخاری ترجمه الباب سره اذا قاضي فیصله حکم کل نه لري داغه فیصله خلاف مشر قاضي امام تا د نظر ثانه اپیل او درخواست کیدی شي او کله شریعت خلاف دا نه چې بس د فیصله او بازار نافذ شو مکمل نه بلکې ما ته وګوره یو امام فیصله وکي ته دوباره هغه تعمیر شي په څه په لګ نظر ثانه
ما ته خدای شریعت خلاف کاری هم په نظر ثاني کوي ورپسې ښه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فیصله وکړه په منبر د پاسه فیصله وکړه د حکم عامه د خان یو دوه قسمه فیصله ده یو د خصمینو مینځ کې خصومت د پکې هغه کې جواب وغیرہ شرط دي او یو حکم عامه تنفيذ الاحکام ورته دي فیصله وکړه چې ګوري مهور با علوم لا تغلوا في المهور فانها لو كانت مكرمه عند الله في الدنيا او وفي الاخره كان اولى بها النبي صلى الله عليه وسلم اولى منكم او غیر فیزو سو نجات مہر نه دی خوذل یاد لري ترمذی کې تل شوی بډای خزه پاسه وي تاسو منم کده خدای ومن وي خدای خواغه او خدای سوی وي الله وایي چې وان اتيتم احداهن انكارا وي مخبل فیصله نه وګورئ ورته د قران خلاف ورته ښکارا کا فرصت وجود نو دې کې ایسه اشکال نشتا دا قاضي تام ویل شي چې شورا خلاف خبره ده اب رجوع کی داغینا علاوه مشر تاب ویل شي ډېر مواقعو کې صحابه رسول الله مبارک الله قاضیان شي کېدل او پیغمبر رسول الله مطابق فیصله کړی دور پسې شاه ورې په خبره کوي شه وهو رد دا معنا مکو چې دا خصمین دي نه مړي دا څنګه دا وهو رد دا چې تلیو چې ګور کې رسمه په منو کنه نو دا خو جنجال پرې هر مطالبه چې د شریعت خلاف کړی هر مطالبه چې د شریعت خلاف کړی دا خصومت نه قطع کیږي او د پدې شان نبی رضی الله عنه وان فرمان نبی صلی الله علیه وسلم قال نبی لا من جدي من حرام في يقول اصلا قال سبحان كما حجر قام يسوع وتعالى من الناس وقال الله من هر یو دی چې د خپل قیدی بلکې یو فیصله وکړه حکم عامه او تنفيذ الاحکام والله لا يقتل اسيري ولا يقتل رجل من اصحاب يسيره دا خبر مو ذکر کړ نبی رسول الله فقال الله مني ابرو اليك مما كان قال وردا حکم ما قال غلط کار کړی دی شابه اوس امام بخاری غلط دلته دی چې امام یوازې فیصله نه لاول د کوشش وکړي چې صلح وکړي د صلح نه مني دواړه هغه نه پس ولا فیصله وکړي ها فلما حدث السلام عنه هذا الى وقام او قال فقال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال فشق الناس حتى ترك البر فقال في السبب التي يليه قال وصبح الله وقال وكان قبل قال قال السلام من النعمه يقع فلما رأت تسقيه العلم وعليها الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقام اليه النبي صلى الله عليه وسلم عنده واما بهذه هذا ولا تكلم المنبه العافيه من الله على النبي صلى الله عليه وسلم وشق قال فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال وصلى بالناس فلما قال الله قال يا رب سبحانه قال إليك على رسول المدينة قال فإن الذين محمد أيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصلاة إذا أراد محمد صلى الله عليه وسلم الرجال يسبح النساء قال وفي الله لم يكن هذا الحرم غير حرام يا بلال بن أبي بكر بعض يتحدث مخکې مسله کې یو خبر تاسو خارجي مونږ دی ادا دا یو قاضي فیصله وکړه او دوکا شو د ظلم فیصله وکړه مثلا او دوکا شو غري لکه خالد بن ولید څنګه وکړه نو دې سره بیا څه کې چانه زمان چانه دیت وارش چانه لاس پرې تو کې مړ کړ ظلمن دې سره وسه کو بیا نو که چرته دا ظلمن کړي د پته کې دا ما ظلمن کړي دي نو دیت پدې جام زمان پدا راځي او کله مجتهد په کې تیروته دي په خپل اجتهاد کې زمون صاحبین امام شافعي سے بیا هم وي دیت او زمان د عاقله ودي او ما چې ول شافعي او صاحبینو نه باقي چې څومره جماهیر دي هغه ونه په بیت المال ځای که په دې فیصله کې یو انسان ته قصدن ضرر ورته بيد اجتهاد نه او جوابال بدل او که په دې فیصله کې اجتهاد کې خطا شي وي تیر وته بل مسلمان ته ضرر ورته یا د مال یا د بدن یا د قصد خطا یا بل صاحبین او امام شافعي وي چا باندې دي بدل د په عاقله ودي او جماهیر وي کنه په بیت المال دي ورپسې شاه او کاتب د پاره پکې دي امین یو عاقل دي کاتب پیژنې دا د قاضیانو سره وی کاتبان سټینو ورته وینن سبا ته وي سټینو ورته وي هغه سره باقاعده کمپیوټر پروتي او چې څه خبره جج کوي په هغه سره نوٹ کوي
او چې څنګه نوٹ کی نو فیصله مو کړو نوٹ کړو جج ته مخکې کې نو اور باندې صرف دستخط کوي لیکل نه کوي جج سکینو ورته سبا وي ناغر باندې چې امین وي اسنه چې قاضي او خبر کې دی بل څه لیکي نن سبا خوري قانونان او عاقل او خيار دا ولا مېر شو ورپسې شه او ایمان حضرت محمود بن عبد الله بن سلام فرحت ابراهيم قال ان شهر رمضان بن سلام عن النساء رضي الله عنه قال ما يوم من الجماعه بعدهم فقال ابو بكر عمر قال قال نن سبا چې دا څومره نظام روان دي کنه ټول هغه دینو د دنیا کې نظام څومره روان دي زه حیران پدې ما چې دا خلق او اخنه اخلي رسول الله مبارک پدې لږ وخت کې د دومره لوی نظام څو ورکړی دی حیران بشي خدای یو کتاب سره دا کتاب القاضی را واخلا نو په جلدونه کې لیکل شوی تجزیه دا اوس خو ته باندې نه روان انت مفتي او دلته ماته د قانون او سرکاري وکیلان دي دا په کې په خبره دا غیر فارم شریعت کو جایز ورته چې اخرت دی او ستړي ګونګا دی قاضي ته خبر نشي کولی وکیل دی ونی دا وکاله نظام نه شابه دا لګور کاتب د قاضي لپاره او دا غیر لپاره بیا شروع ته دغه کې ودا وسط پای ورپسې شه وإن كان يستهل القلب القرآن في المواد كل أمرنا القرآن كثير وهي أعلم مرجع القرآن يقول أول شيء يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسن الله لا ينزل فلا يجد أخبر بلاد وعند ذلك أن شرع الله وسلم الذي شرع له وسلم القرآن ورأيت في ذلك الذي عمر وقال لي قال أبو بكر وإن رجل شاء الله لا أن يقال قلب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب القرآن والإمام قال جزء والله لو كلفني أن رجل من الجبال ما كان يسأل عليه ما كلفني من الجبل القرآن فذكرت على أشياء لا تأتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ثبت هذا الجمعة شاب عاقل عاقل شو لا نتهمك امانت جريت دا کاتب د قرآن دی نو ګور دا نور په قیاس کوا ها فلن يزل العلم مراجعة لهذا شرح الله عز وجل الذي شرحه صدر أبي بكر وعمر وعائشة واستدلال على آيات فتتبعهم القرآن معهم يعود ولقال لخاف صدور الرجال ووجدنا رسول التوبة لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز علينا عليكم حريص عليه المؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما قدمت الأول بمقدمة قال حتى في سورتها وكان في سورة عند الوقت حياة وعند وقاه الله ثم عند وقاه حياة وعند وقاه الله ثم عند حمزة بن عمر قال محمد عبد الله لقام جميع الحدثة بالکل اس اختلاف نشتا قاضی عامل ته یا خپل امین ته یو خط لګلی شي ها او دې ځای حسن عبد الله بن قال مالك عربي له حضر حديث سعيد قال مالك عربي له عبد الله بن الرحمن الثاني قال ان هذا عنه وقال ورجال الكبراء قومي انا بلان ثاني محيط قال الى هذا من جولي اثار صواب محيط بلان كله والنهار في خفيف نوعين فأتى يهود فقال عنكم والله قتلتم قالوا ما قتلنا والله ما قال حتى فقير يوم میدان فقط قاضي میدان ته وای عین چیرې ته وای وږي په مراد نه او شال پیغه کې ورلوان فذكر ما قال الله وجه والله من واسلام بذلك فذهب يذكر اول كان في خيبر مقال المحيط فقال كان يريد السنه كان وليس فكان محيط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يجوز صائم وإما يجوز بحرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبوها ورقها وقال ده مناسبة سبب ده خط فیصله نه وه هغې له اطلاع وه ګورې هغې واپس خط ورولېږه شابه دې ويجوز محمد وعبد الرحمن لا يجوز فسيكون هذا مسائل قال لا قال مسائل له يهود قال لا نور دا تفصیل مې ویلي دي شابه خط وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء لنا من هذا وسنة الرسالة قال تعالى بارك الله فيك دوی ناقیمه لکم را کړی ده ها امام محمد صاحب یو بلنیږي څو بلېږي دوه بلېږي او موږ وایو نه جماهیر ټول یو قسم لېږلی شي شابه دا د ګواه خو نه چې بلېږي دا خو معلومات لپاره معلومات یو قسم بولي شابه إذا كان عندنا على هذا مثلا بالتالي مقالوا لي على الكتابات أمام مفسرين من بين الإنسان ووليد المكان هذا العلم فقال إنما عليه ما جاء باليد وتقريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الإنسان ورجال الله والوليد والله فرضنا عليك وعلى عليه ما جاء باليد وتقريب عام وأما أنت يا وليد بلاد الإنسان لا يوم كثير هذه یو ترجمان کافی دی کنه بس امام شافعی او احمد ابن حنبل یو ترجمان کافی نه رسوبي دوی او امام ابو حنیفه مالک صاحبین چې څومره د امام بخاری یو ترجمان کافی تاسو په کې په خبره
امام شافعي وایي چې بنا چونکې په ترجمان د ترجمې ده قاضي نو چې څنګه شاهد کې دوه پکای دي کې دوه پکای دي موږ وایو نه ترجمان خو دې توضیح کوي ځکه توضیح کوي نو هغه فیصله د خپل شریعت او د عقل په بنیاد کوي او د گواه په بنیاد باندې کوي نو امام بخاری میدان مسلک ته امام ابو حنیفه او امام مالک رحمت الله علیه ته نو ځکه وایي تر وهل يجوز الذکر کې اختلاف د علماء د پکې ترجمان واحد وقال خارجه بن زيد بن ثابت عن زيد بن الجم امره ان يتعلم كتاب اليهود اذا ذكى حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه واقراته كتبهم لا يترجمان اذا كتبت اليه نو په دې قیاس کې چې ترجمان صرف توضیح د لغت په بل لغت باندې کوي یو پکې کافي دي ماذا تقول عمر اذا اخذ السوي ويجي به قال عبد الرحمن او تويدا فقلت تخبرك بصاحب الذي صنع بها دا خپل مرګري یاد کې ما سره پلان کې زنا کړی دا ويجي به ور یو کس ولا ترجمانی ورکړه كنت اترجم بين ابن عباس یو کس وقال بعض الناس لابد للحاكم من ترجمين ورأرزك بعض الناس امام ابو حنيفه ناقلي بل بعض الناس امام احمد او شافعي مراد تاسو کوئ بل بعض الناس سو مراد امام احمد او شافعي مراد دي د دوستان دي شابه یو ترجمان دي ها ما چې سوې غلي محشي دي لري دي وګوره کنه دوی محاشيه کې څه وایي قال عيني دوی محاشي دي وکړه ذكره بالاستفهام لاجل الخلاف الذي فيه فعند ابي حنيفه واحمد يكتفى بواحد واختاره البخاري وابن المنذر واخرون وقال الشافعي واحمد في الاصح اذا لم يعرف الحاكم لبيان لا يقبل فيه الا عدلان كالشهاده ويلي نظر كده اعتراض بچا باندې شو د بعض الناس څو مراد شو امام شافعي احمد بن حنبل شابه او عمال تر احتساب نن سبب د احتساب اداره ده تو کرپشن کی ډېر ضرورت نه بیاواز نه د دنیا دی په احتساب ادارې دا نه په صرف ویډي د لپاره جوړ کړی دی چې دا په کې خپل مخالفین پر راځي دی دا خپل مخالفین پر ځول لپاره دی نه دی په خپل لګي غلاګانې کوي انټي کرپشن اداره هغه اصل اداره اخدا انټي کرپشن متویل کېږي هغه معلومات لري او دا په هر یوازې دا اداره نه ده انټي کرپشن دا بعض وخت کې دا بجټ والا دا چې کوم دغه کوي څه وته لیکيږي څه وته وایي اډیټ په هر محکمه کې اډیټ والا شته دغه ته اصل احتساب دا اډیټ دی هغه راځي او کال پورا معلومات اخلي دا ټول محکمو معلومات اخلي دا اډیټ مستقله اداره ده نو په صحیح طریقه کار کرپشن دا مدرسو کې ها زموږ د دې مدرسې باقاعده اډیټ کې نو بعض مدرسې نه کوي خو اکثر مدرسې کوي زموږ د دې مدرسې باقاعده مستقل هغه محتمل چې د زبارې نه اډیټ راوړي دې اډیټ ته چې د ټول کاغذونه وړي اسلام آباد هلته د خپل اداره ده هغه د ټول ارسو کې چې زموږ دغه چل راغلي دې کار او ارسو بوکره مو کې دې رسید بوکره او د خرچه او د خرچې رسید بوکره مو کوي دا د بجلی بلونه ټول وړي دا ډېر ګران کار دی هغه یو چیک کوي یو ځل ماته ممتمم صاحب ډېر زیات پریشان او د والد صاحب ډېر زیات پریشان ما ته ولې پریشان ما ته یې اډیټ ولا نن 15 ورځې کې واپس کړي نه ولې وې دا اسانو غلطي ده په پټه نه لګي دا کم دی هغه زمانه کې اسانه نه نیمه روپے د دې غلطي هغه دا ټیک کا ما ته پته کې اسانه کړم دی هغه دې پوښي په خبره باندې نو دا مدرسو علام کوي قصاب نغوخه وروړي کنه قصاب نغوخه یې وروړي نو دې سره خپل د شي په امر څه کې پروت هغه کې ولي چې څونه په کوم راوړه قصاب دومره څه راوړه هغه در خاطر درمونی د باندې نه خو بل وروړي او چې در خو بل نه د شي په تر باقي راځي نو دا اډیټ وی دې لپاره چې سبا څو په اعتراض وکړي چې تا مدرسې پیسې نو دې خو په کې اډیټ ماډل دا ډېر کو خدای بخیر دې هغه به دیو باسو ورې مدرسې داتې دي دا په سرکاري اړه دې په حقانيت کې اما بخیر ډېر زیات مدرسې کې دا حکومت سرکار باقاعده د دستخط کی رسید ورکړي چې څه کال د دې موږ پورا معاینه وکړه څو پیسې راغلي د څومره خرج شو
ای معاینه کو داسي یو پیسې فرق پکې نه یو پیسې فرق اب کې وباسي نو دا احتساب دی چې به دې هغه پیسې اخلي کوم آرټیست کی تو لوړ پیسې اخلي هغه خپل ذمہ داری ده ورپسې اشاره سبب دې مناسبت سبب ها یا وزیرات صاحب زمانه خلق غدایا را کړی دا ورپسې یو ځای کې ناستو ما یو سړي سره یو مالدار سړی زموږ د تناخلم او زموږ د علاقې یو سړی ورسره ناست دی هغه سړی ما ته وایي چې کوم سړي سره زه ناست وم دی ورسره ناست دی نو ما ته وایي ملا شیخ صاحب ما پېژنې زما مدرسه پېژنې ما پېژنې زما مدرسې نه ما سره دومره دی ما ته څه پته دی اوس هغه سړی ما دې پیژنې یا خدای ته په جنجال کې ګیر اوس کوم چې نه پیژنم خدا سړی دونه چالاک دي دومره چې د سره څه دې خو سړی جامې وباسي خو نه پته ولګي نور پیژندم نه کوي چې پیژنم دروغ کې راځي او پیسې زکات ورکړي اوس چنده ورکړي مې بجانم تاسو ما ته لږه خایا هغه ته مخور واره خاطر لکه ما نه پیژنې چل لته ما په لار تاسو ما نه راوستي ما نو کې د اولر مدرسو ته یا مې ورو بالکل تبرشتیا به درو بنوي او ته دا مې باندې کا ما پوي کا چې دا ما په مدرسه کم دی کله دې بوتلې ما اصلي پېښ هغه پېښ او دې پېښ نه نه تاسو څه تاسو ما نه پیژنې زما مدرسه یې سړی ته ما ته ځانو خو په پیژنم کړه په پلان کې ده کې نه دې مراته کړي مراته نو دې مراته او خیر هغه سړی ما کوم منطق ویلې سړی مې پېښارو په اپېښو هغه ته وی خاطر تبار کې نظر شیخ سره د سلو خبرې کوم بیا تاسو سره حساب کتاب طرف یو ځل فلا راست لما یې دا خبره نه یې راوا او فلا راست لما بورډ د مدرسې لګېدل دا سړی نو مونږ پیلي کړو او الکا کاکا جی کو دا امر وسه په دا چې کوم دې باید په تاسو ماته والله کې ترشتا دا خبرې لګولې د کور خدای دي ماشومان ته تر د ناظری ولا نه دي کور ته دا خو هر کور کې تقریبا نه کنه د شپږ ماشومان تر ما ذکر راځي ودا ماشومان ته خو والے میمولان او عالم نه ده اصل د شپږ د محلي ماشومان راځي او د غالي د بر او بعد برما ورته نو باقاعده مدرسې د بل څه او د غالي چې بل څه دی او ګرځي نظام عادت د تر محاسبه او ورپسې ځان بغیر چالاکیه نظام هم نشي بے چالاکیه او اهتمام کو بے چالاکیه سوال نه پیدا کی مولانا راحت ګل سے الله دې وبخي ډېر ښه او زموږ ډېر ښه دوست او دې بچی ډېر ښه مدرسه چلای او ډېر ښه راحت آباد والا او ډېر زبردست مدرسې جوړ کړې ده او چې رښتیا خبرې نو ډېر خدمت یې کړو یو وخت جماعت اسلامي سره د زمانه نه روان اخره کې خپل خپه شو یو کتاب ولګي جماعت اسلامي کا تنها مسافر هغه په جمعیت ته وړي نو هغه ته خبره کوله په سعودي ته لاړم نو الته یو شیخ هغه مې چندا نشته وجول لما نو دا شیخ قانون بداو اوس نو ورکیدا د حالاتو مخکنه خبره شیخ ودا قانون چې عبد الله ابن سبیل نه بده ولا لیکل چې عبد الله ابن سبیل اولی کې او دا مدرسه ده او د لورکا نو الله باندې شیخ څنګه ورکولا و الا نه به ورکول دا قانون ده دا شیخ دوی چې دلته موږ اتفاق دا عبد الله ابن سبیل هغه زمانه کې رئیس الحرمین هغه نو د بار من پداوه ما تاسو ته نه غلط تاسو ما خو زه ختمه ده چې شیخ لورله چې څنګه ورله ما هغه شیخ لکه دغه ته زرا غلی ما چندا وی داغه سیکریټری شیخ ته چا پرې نه خو
سکرټري ما ته وایي چې داسې کال کې ورشه دغه خطر وه اشوف ابن سبیل وي ما ته چې سبیل خو بار په دوره دی چې زموږ د شیخ قانون داري چې هغه خطر وي نو چې شیخ څه شو وي چې شیخ څه کوي خطر وي د بار ورته مې دغه چې شیخ راغی په دفتر ورننه وي زه پسې نه ورننه وي خیره کسانو منې کولم نه دي کار چې خپل خالي ځای وي ورننه وته کېناستم شیخ مدو چې څه کوي ما ته چې زه مسافر یم عالم یم پاکستان نه راغلی یم دوه خبرې سره تیز نه ورته وي خیر هغه کسان ته وي چې ښځه ټیک کړه کېنه څه دی ما چې زما دغه مدرسه وه چندې راغلی وایي چې صوبایي خطر سړی یې راوخت چې تا دې نه دی پوه کړی هغه وایي صاحب ما پوه کړ وایي ته دې پرېږدې ما ورته غوسه وکړه دې پرېږده سره خبرې راکې راکړه که نه راکې مړه سړی خو پوه چې سړی غوسه ناک دی صوبایي خط ما ورته وایي صوبایي خط نیسته بعد نه کړي هغه خطر ورجوړه بس وایي زه غوسه شوم باندې ورته غوسه کړه ما ورته وایي چې زما خدای نه تی نه صوبایي دی ښه دا مدرسه نه ستا ده او نه د صوبایي دا د خدای ده ستا ایمان به په صوبایي دی زما پې نشته او پاتې او زما ایمان په ده په تا شته او نه په زما په خدای ایمان او دا مدرسه دا ټول خلک صوبایي لیکي د کوم یو نه تللی صوبایي لیکتلې ده او زه سوال نه کوم زه ستا نه خیرات نه کوم د خدای مدرسه را که دې راکړه او بچې لیکي نه خدای د قیامت پر مری ده مو زه ته پېښه خدای پېښه بس غوسه شوم وایي سړي وایي د شیخ کښېنه اجلس هغه ته ویې ورته چای ولره ومې نه نه دا چنده زه قبلوم د سر دغه ملالم چې د سوالونه قطعا چنده نه قبل غوبل مې جوړ کړو غوبل هغه راپاتې عرب چې تاسو رضاکي د هغې قانون د ښکلی کوي او درته به وایي صلي علی النبي صلي علی النبي غوسه د له ختمۍ درته به زه وایي صلي علی النبي صلي علی النبي او چې ډېر نه صابېږي بیا ښکل کړي چې ښکل شو بس خبره خطا هغه یو بل له ښکلولو ځان بیا نه ورکوي بیا روښه نه کوي وایي سړي صلي علی النبي صلي علی النبي خیر راغی بیا ښکل کړو کېناستم اوس وسم بیا سړي ته وایي چې ورشه چیک بک راوړه وایي چې به خبره وایي چیک بک یې ولیکه وایي چې داسې کار یې خفه کېږم خو ډېر خلک راځي وایي په نرمۍ نو موږ ځکه دا قانون یې ښوولی او چیک بک یې ولیکه چې دا چیک بک دا واخله او ته بیا هلکه چې دا بابا راځي که نه نو دنه به صوبایي خط نه غواړي ډېر نیغ را پرېږده او دله به نیغ ورکړه پوه شوې په خبره باندې وایي چې بار ووتم که نه بار او چیک مې وکتې مې چې داسې زه 2000 ریاله به یې راته لیکلي چې بار ووتم چیک مې وکته 1,00,000 ریالې لیکلي حاصل د مسلې دا دی چې بغیر دا دغه چې دې څه ورته ویلې کېږي دا چندې او دا اهتمام دا دې د دې جنجالونو نه کېږي نه نو آخر کال دې ګورې امام درته علم راګیر وکړو هسې نه ته دا کارونه کوې کوتک ته ته چې زه کار کوه هغه در کوم نه پلار پته دې ورپسې شه حکمت هغه ډېره ښکلې مدرسه جوړه کړې ده مولانا حضرت صاحب په ډېره صیبتي ځمکه باندې لکه چې کوم ځای کې جوړه کړې ده په پېښور کې رات داسې نه کوي ډېره زیاته قیمتي ځمکه ده هغه انچونو باندې فوټونو باندې خرڅېږي ډېره قیمتي ځمکه او ډېر اعلی بلډینګ یې جوړ کړې ډېره ښکلې مدرسه ما به اوس دستار باندې یو زمان کې مرسته ازامن یې ډېر ښه سید العارفین صاحب دي ډېر ښه کسان دي والد صاحب باندې کتاب دي محمد بصري د مرکزي ډېره ښه مدرسه چې ورپسې شه بطانة الامام غرض امام بخاری سره چې امام لپاره کې ځان له مشاورین پیدا کړي بطانه خلاص دا پټ مشورې والا او چې کوم مشوره ولا ورکی بطانه دخلات او تدخيل یو امر کې مداخلت کوي مراد له مشیرین دي وزارات مراد وزراء او مشیرین ورپسې شان بطانه د دوه فرق نه دي مراد وناو بطانه یو هغه مشیرین او وزیرانی تأمره بالمعروف وتحضه عليه او بل هغه بطانه دي مشیرین دي او وزیرانی تأمره بالشر وتحضه عليه
والمعصوم من ولقوه يوشع جدا من عصم الله كالله فعلته كده بدانا في الشر. وقال سليمان عليه قال هشام بهذا ومن اليابيس ومسلم عن هشام وقال هذا المسلم قال هذا ابو سلمة عن سعيد قال وقال ابو علي معاذ سلام قال هذا السلمي قال هذا ابو سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعيد حسين وسعيد بن زياد عن سلمة عن سعيد قال وقال عبد الله بن ابي جعفر قال هذا من صفوان وعن ابي سلمة عن ابي يزيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو كيف يبايع الامام الناس به او بعتبة الامام. قال هذا السؤال عليه بن سعيد قال يقال بن الوليد وقال وحرام يمضي على قال الانسان رضي الله عنه قال بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما شد اذا خشال طبعا مكره طبعا ثم اخوخي كمين اخوها ولا نرجع امرا لو ان نسمع ونقول بهذا الحديث ما كنا قال لا حول ولا قوه الا بالله. jadi takut badal durasiha يوتكي وبرئيك من استطاع توسنا بار بيعات زمون دا طریقت بیعت چې دا بزرگان دا نیکان صالحین سره خلک نه کی موجوده وخت مطابق استطاعت مطابق. قال حدثنا خالد بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في مدار البارد المهاجرين والانصار يحسنون الخندق فقال الله ان الخير خير الاخره قبل الاسلام الى خير المهاجره فاجابوا انهم الذين بايعوا على الجهاد الأربعين أولا فهم لي فلحسن عبد الله بن شمران ومالك على الجهاد بجار عبد الله بن عمر رضي الله عنه قالوا إلى ما يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة الصعب يكون لنا في والتسامح. إذا حدث عن سبب فلحسن أي حاسم جرى لحسن عبد الله بن جار فشهد بن عمر رضي الله عنه وحديث إذا بعثنا على الصلاة إلى كذا وجعلني عبد الملك بن مروان وجعل لك أني أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك بن عبد الله بن عمر خان أمير المؤمنين على سنة الله وسنة الرسول مناسبات سنة الرسول سره مناسبات ده خلاف موقوف ده سنة الرسول جرت على منكر ذكر بها ما استطاعوا وأن بنية أو ذا في قد تقروا بالنسبة ذلك. وإذا العبد يقول إبراهيم قال شمشان قال يا أبي الذي عبد الله رضي الله عنه قال عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يأتوا إلى الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يوم الله وقال يا عبد الملك عبد الله عبد الملك عبد الملك وقال لنا الله يا الله عبد الملك إنا وصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى بقية الأقل بالله الملك عن الله وسلم كلام محمد عليه الصلاة والسلام وعلى الإسلام كل رسالة رضي الله عنه وعلى عيش بعيد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الدين قال على رسول الله محمد الله محمد الإسلام على من يريد مالك السورية وسيد عبد الرحمن أمر وعلى من صلى الله عليه وسلم تبعت أخطار من فيديو والله أمر وإذن محمد شاء وقال لهم فقال إذا الناس على هذا ولكن من شيء محتاج لهم منكم وجعلوا ذلك لعبد الرحمن كلام أول وعبد الرحمن غوب الحديث يقول خير بيا وكيل الدولة دير شبيري نسوري بالمنظمة أخبر والنار الذين أوتقان والله عمر في عمر أبو تتفويس كريوش فك كسانو ياتني اجتمعوا يوم السلام مشاورته عبد الرحمن بن عوف وفيلنت بالذي ينافسكم على هذا الأمر تتاثر في أمر خلافة سيدنا هو زنغوانا سيدنا معنا ولكنكم إن شئتم فتدعوا اخترت لكم منكم وتاسوا بيوقف ولكم وجعلوا ذلك من اختيار عبد الرحمن فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم أمرهم فمال الناس خلق عبد الرحمن تبراتل كابي علي مقرر كابي عثمان مقرر كابي زبير مقرر كويجي أغتا حتى ما أرى أحدا من الناس بأمان الذي يقال دخل في اتباع ولا أغدالي بس ركنتل ولا يتواصبه أغد كل كان في مال كل بجانب أغد عبد الرحمن بسراتل ومال الناس على عبد الرحمن يشاورون تلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها أغد شبكي منصباقلا وبيعات عثمان سروقه فدغش فباني مسوي ترقني عبد الرحمن دشبيرا رباده هجع لا صباح عثمان تربيات ما فلتيريدو دشبينا وضرب الباب حتى استيقظت بذلك فقال أراك نائما تتابين جودي والله ما استحلت هذه الثلاثة بكثير يوم لا دري وما دري رجل خوف يعني لك خوف مكرري انت لقاش فتح زبير ورا او ساعد قرأ دقورة فترة مختلف فدعوته ماله فشاورهما ثم دعاني فقال ادعوا لي عليا فدعوته فنجاه والتبهار لمشفتي رجوع ثم قال علي قام علي من عنده اولي بسمه كمال براكي عبد الرحمن دعاني يريد شيئا عند مخالفة يأتينك عثمان لوركم لمخالفته لا غير عثمان توذكر رسول الله مبارك دريم نمبر هر دي ثم جاء عثمان علي سلورم نمبر كي غشتري ودنا يريد المخالفة ثم قال ادعوا لي عثمان فنجاه دون مناجاته فجفرق بينهما المؤذن بالصبح بسبب بان وين دوالو فلما صلى الناس الصبح واجتمع اولئك عند المنبر فارسل الى من كان حاضرا من الوجه والصار وارسل الى ملائكه الاجناد
وكان أبواكو بيزاتول بدأ حج عمر ترجمة شبه ثمرة قومندانانو حج لراغلي نبي مدينة تراغل فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس ما دليل خلق صار مشورة ونظرت مشورة يوقع ولم أرهم يعدلون بعثمان أحدا سوكم لو عثمان صار في هذا المجلس نقول ولا شيء فلا تجعلن على نفسك سبيلا أو أغنور أخبر اختيارات تقسيم كل فرنتير شبه لا دو فاتي مگر لو فقلنا سبيلا للمخالفة فقال نقوي فقال مخاطبا لعثمان عبد الرحمن وبايعك على سنة الله ورسوله ذي مناسبته وقد أباغ طريقة مخي الخليفتين سلام منفرده فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار ومراء الناس والمسلمون وفرنسير فبايعه عليه كيف خبره؟ خبر الله سبحانه أو ذكر تنبيه شكول شهام أو جواز الشهري خلق ببيعات نكي خلق ما بعد الواجب استحبابا توسط تفعل كل يوم ولا لا يبيعاتنا وخلق خليفة بادشاہ او خلیفہ مقرر علماء دا گناہ دا قصد شرعی گناہ لفتولی دلا دا بادشاہ نخو بحقادہ بالکل نکے الا انکرو کفرن بواحا دیر شوئے او دا زمون دا طریقت بیعاتم یو سڑی کی غلطی ہوئی نظر دیر بیعات مات کی داتی بات نکے دیر زمانہ کی دا سغائر و نصف نکلاس دیگی اگر کبائر فسق و فجور دیبت دا دیولی دا نوٹے قادر در وطر مشتا دا خلق دی پیران و دا خلق پدو باگیر کردی ورک بیعات دی مات کا تبا بشی او مر بشی او دا چې لیونی بشي نه بیعت ما تول دا خو بیعت نه دی یا د طریقت په بل سره د نیکه نسبت قائمول دي نو په فسق فجور دی ولې د بل دا او دا هغه مو چې تاسو می مات کو بل دا دا خبره یا دې غنا لري بل د نږدې سره ملو شو اس خبره نشته ورپسې او دا د امارت بیعت نه دی دا خو د نیکو د اصول د عبادت او د سهولت د عبادت یو دی چې یو استاد نه سبق او بل د نږدې ملو شو راغله نشي تبدل راځي وته نه دا کتاب دیوا دا سره ما بیعت ختم شو دا نسبت پولیس مضبوط کې د نسبت د تصور ورپسې شه ګران خلک غلطه کوي اغه نصوص د بیعت د اقاله د حرمت کې د بادشاہ حق قدر نه پر خلکو ته پیش کړي رسل قیمت کې نه اجازه دې نه بلای نه بلا سلام علیکم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم علی و قبل ثلاث